الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیشان احمد یم. امید لرم چې څومره ملګري خبرې الله مقلره مفتي سردار علي حقانی صاحب چې کوم اکسیډنټ کړی دی، کومه سانحه راغلې ده، یو ډېر زیات دردناکه سانحه ده، چونکې د مفتي سردار علي په شکل کې داسې یو غټ عالم چې الله پاک ولې په یو لږ ټیم کې یو ډېر ښایسته مقام ورکړی و، ډېر خلکو به خوښ، زما ذاتي ډېر زیات خوښ و. او د هغې نه مخکې چې کوم مفتي سردار علي حقاني صاحب باندې کوم چاقو حمله شوې وه، نو په هغې باندې هم ما ویډیو جوړه کړې وه. ډېر زیات تکلیف پاته رسېدلی و او زړه مې درد کوي، سوي الفاظ رانه راوځي چې داسې غوندې عالم، داسې غوندې ښایسته الفاظ یو ښکلي لیول سره روان، مطلب مفتي سردار علي حقاني صاحب چې هغه نن په دې دنیا کې زموږ سره پاتې نه شو. الله دې د هغې درجات چې کوم دی ډېر بلند کړي. تاسو له هم دعاګانې کوئ. او نن چې کومه هغه ډېره غټه سانحه ده، ډېر زیات درد راته ورسېدو، تکلیف ته ډېر زیات درد ورسېدو، زړه ته مې زړه مې ډېر سوي، خو بس ویلی نه شو. او بس دا به وایو چې دعاګانې ورته کوئ او د یو بل ډېر زیات خیال ساتئ. دنیا دغه 2 منټه زندګي ده، د یو بل ډېر زیات قدر کوئ. نن به یې سبا به نه یې. دغه مفتي سردار علي حقاني د اوسه پورې ماشاءالله ښه یو نوم، ښه پهچان، ښه شهرت، ښه خلکو خوښو، خو د دنیا دغه ټیم د سیکنډ پته نه لګي. نو د یو بل ډېر زیات قدر کوئ، د یو بل ډېر زیات ریسپیکټ کوئ، یو بل له مینه محبت ورکوئ. دنیا 2 منټه زندګي ده، نو په خوشحالۍ تېره شي، په محبت تېره شي، نو ډېر زیات او بهتره وي. او مفتي سردار علي حقاني صاحب له دې الله جنت کې الله مقام ورکړي. بس دغه دنیا سات دی، موږ سویلی نه شو او دنیا ته بس انسان راشي ټیم دپاره او بیا دغه انسان بیا دغه هلي او انسان چې کوم مقرر وخت پوره شي نو بیا لاړ شي او خپل ټیم د انسان پوره شي. نو مفتي سردار علي حقاني صاحب له دې الله په جنت کې الله مقام ورکړي. تاسو ته هم دعاګانې کوئ او زموږ چې کوم علما دي، زموږ د زړه سرونه دي، زموږ د سر تاجونه دي، او انشاءالله د خپل علماو سره به ورسره یو قدر به یې کوو، عزت به یې کوو. انشاءالله د هر ټول راتلي موږ به د خپل علماو عزت قدر کوو او کوشش کوو چې تاسو هم د خپل علماو کرامو ډېر زیات قدر عزت کوئ، د یو بل سره ډېر زیات مینه محبت ساتئ، ځکه چې دنیا زندګي ډېره کمه ده. نو هم امید لرم چې دغه شان به کوئ.